د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دا ده چې تمام صحابه کرام عادل دي، هر صحابي حجت دی، هر صحابي معیار حق دی، او هر صحابي رسول صلی الله علیه وسلم د تنقید نه بالاتر دي. دلته یاد ساتئ صحابه کرام دینی او مذهبي شخصیات دي، دی وجنه د دیو په باره کې به دینی او مذهبي خبرې ته ترجیح او هغې کې به کتی شي. نبی علیه الصلاة والسلام دا معصوم دی، تمام انبیا معصوم دي، او صحابه کرام محفوظ دي، مجتهدین صاحبان چې دی هغه معجور دي. نبی د ګناه نه معصوم دی، ګناه نه کوي. صحابي محفوظ دی، که ګناه تی وشي نو په نامه عملنامه کې دغه ګناه نشي لیکلی. او مجتهد چې دی دا معجور دی، که خطا باندې مشي نو الله ورته یو اجر ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المجتهد قد یخطئ و یصیب، مجتهد ثواب تم راسي او خطا هم ته کیدی شي. نو مجتهد دا معجور دی، الله اجر ورکوي. که ټیک اجتهاد وکړي، صحیح اجتهاد وکړي نو 2 اجره، او که صحیح نه نو یو اجر ورته الله جل جلاله ورکوي. صحابي محفوظ دی، د مطلب دا دی چې د صحابي نه ګناه کیدی شي، مگر د صحابي په عملنامه کې الله جل جلاله هغه ګناه باقی نه پریږدي. تاسو زمونږ دلایل واورئ، زمونږ خبرې واورئ، که ستاسو خوښې شوي بیا یې ومنئ، که خوښې هم نه شوي مې منئ. عقیده دا یو داسې شیز دی، میوه ده موږ یې خورو، ونه ده د میوې خو میوه پکې نشته. تا هم دغه شان اعمال کړل دي، د ونې مثال د عمل دی، او میوه چې ده د عقیده د صفا ده. دویم د عقیدې محل الله جل جلاله زړه ګرځول دی، او که دا زړه د انسان نه نو ټول وجود دی برابرې نشي پاتې کېدی. او که دا مټ د انسان نه او زړه ټیکي نو بیا هم انسان ژوند کولی شي. دغه شان زړه عقیده آمن ایمان ته ویلی شي، ایمان د زړه سره تعلق ساتي، د وجې نه عقیده دا ټیک ساتل پکار دي. اوس دلته عام خلک هم زما په مسله به پوه شي. تنقید په 2 صورتونو کې کیدی شي. نمبر 1، یا به د یو کس عقیده ټیک نه، یا به د یو کس عمل ټیک نه. 2 صورتونو کې به تاسو په انسان تنقید کوئ چې یا به عقیده ټیک نه، یا به عمل ټیک نه. که د یو چا عقیده ټیکي او عمل ټیکي نو په هغه باندې تنقید نشي کولی. صحابي چاته وایي من لقي النبي صلی الله علیه وسلم وآمن به ومات علی الاسلام، د نبی علیه السلام سره ملاقات کړی، ایمان یې پرې راوړی، او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تګ هم کړی. اوس بعضې خلک د نبی علیه السلام سره ملاقات خو شوی دی، لیکن صحابي ورته نه وایي. ابو جهل ایمان یې نه دی راوړی. دغه شانتي بعضې خلک دي عام د نبی علیه السلام خواله راغلي خو ایمان یې نه دی راوړی، او بعضې داسې دي چې راغل دي منافقین دي، ایمان یې راوړلی د رسول الله په وړاندې، لیکن د حالت د ایمان کې د دنیا نه دی تللی، نو دې وجې نه ورته څوک صحابي نه وایي. د شریعت بنیادي قسمونه څو ما ذکر کړه، 2، عقاید او اعمال. په عقاید او اعمالو کې صحابه کرام معیار حق دي. مطلب دا عقاید به هغه قبولي چې صحابه ولای، اعمال به هغه قبولي چې صحابه ولای. عقاید په باره کې څنګه صحابه کرام معیار حق دي، دا موږ ته چا خول دي؟ الله جل جلاله راته خول دي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که تاسو د صحابه کرامو په شانتي عقاید جوړ کړو تاسو به په هدایت باندې شئ، ستاسو لار د هدایت ده. که تاسو د صحابه کرامو په شانتي عقاید جوړ کړو. او اعمالو په باره کې 11 سپاره کې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رب وایي چې مهاجرین او انصار اولنی رستونی خلق، او په دې پسې چې رستونی کم خلق دي والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، یعنی دې په اعمالو کې د ټولو نه وړاندېواله مخکې رواني. نو په دې آیتونو کې الله د صحابه کرام په شان ایمان راوړل، د هغې حکم کړل. اوس دلته یو مسله او سوال دی، اعتراض دا دی چې صحابه کرامو په شان ایمان راوړل څنګه کېدی شي په دې دور کې؟ هغې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ورته میلاو شوی دی، او زموږ دپاره دا خبره تکلیف ما لا یطاق ده. دا زموږ دپاره یا تعلیق بالمحال ورته علما وایي، یا تکلیف ما لا یطاق ده. هغه تکلیف موږ ته راکولی چې موږ د هغې طاقت نه لرو. موږ خو نبي علیه السلام سره ناست نه یو، موږ خو د نبي علیه السلام صحبت نه دی کړی،
یا تعلیق بالمحال دی زمونږ ایمان یې داسې شي څه معلق کو وی لګاو چې دا محاله د تعلیق علما په داسې پوهېږي. ګورئ مسأله راله موږ ته بله ورځ او مسله داسې وه چې یو هلک ته مور وایي زه له تره لور کو هغه ویلي که ما د تره لونه وکړې نو په ما باندې دې په هغه ورځ طلاقي. نو د طلاق خو نو شوي مسله خو اصل کې دا وه ځکه وجه دا ده چې دا تعلیق چې کوم وکړو د نکاح سره معلق کو چې که ما نکاح وکړه د تره د لونو سم د کمې تره د لور سره دلته په هغې کې تعیین نشته خو تعلیق یې مخکې باندې وکړو چې کله نکاح وشو نو زه په ما به طلاق ای دې ته وایي تعلیق ما د فلانکۍ ښځې سره نکاح وکړه دا په ما طلاق ای طلاق به واقع دی په دې صورت کې. لیکن دا تعلیق دی د خپل نکاح معلق کول دي لګول دي په دې ښځې پسې او تکلیف ما لا یطاق چې انسان ته هغه شانتي کار حواله شي چې هغې طاقت نه لري لکه ته په ورځ کې سره د چته دا کمره جوړې نو دا تکلیف دی ما لا یطاق چې دی طاقت نه لري ځکه ورځ کې دا کېدی نشي. دغه شان موږ د نبي علیه الصلاة والسلام څه ناست نیو نو دا موږ ته تکلیف ما لا یطاق دی چې موږ به د صحابه کرامو په شان ایمان راوړو. نو جواب به تاسو دا ورکوئ یو جهاد ته به ګورئ نه د جواب دواړو جهاتو ته به د جواب ګورئ آیا په دې شیز کې څومره دننه علمیت پروت دی څومره وضاحت دی غواړي. یو د کیفیت دویم د کمیت یو د کیفیت دویم د کمیت په این آمنو بمثلی مثل په دوه قسمه یو کیفیت والا یو کمیت والا. کیفیت والا آسان د یاد کوي نبی علیہ السلام باندې وحی راتله صحابه کرامو کیفیت لیدو هغوی ناستو د هغوی کیفیت جدا و نبی علیہ السلام معجزات خرق عادات ښکاره کېدو نو صحابه کرامو لیده د نبی علیہ السلام سو د هغه معجزات یې لیدو نو د هغوی ایمان خو ډېر بهتر و زمونږ دپاره دا کیفیت خو موږ نه دي لیدلي نه د نبي علیه السلام څه ناست یو او نه معجزات لیدل دي نه فرشتې لیدل دي. نو تاسو به داسې یو مثال د حضرت استاد ګومن صاحب دی چې تاسو بازار ته لاړئ سکرین او چینی دا تاسو دواړه واغستو یو دړی چینی تاسو اوبو کې واچیلو د هغې خوانو بیا هم سکرین یو فاو واچیلو نو دا سکرین چې کوم دی دا ډېر زیات خواږی نو د دې دا خوږوالی چې دی دا د یوې دړۍ چینو نه زیات دی. نو یو طرف ته په مقدار کې چینی دی او بل طرف ته سکرین دی خو د سکرینو د دې خوږوالی ډېر زیات دی او د چینو خوږوالی دومره نه دی. نو دلته به اوس تاسو کتی شئ چې یو طرف ته کمیت د مقدار اشیا دړۍ چینی او فاو سکرین او دویم طرف ته کیفیت دی چې د سکرینو خوږوالی ډېر زیات دی او د چینو هغه کم دی د سکرینو ډېر زیات دی د چینو هغه کم دی. نو دې ته وایي کیفیت دی خوند ته او کمیت مقدار یو دړۍ چینی یو لوښي کې دی واچیل بل دړۍ چینی دی په بل کې واچیل موږ ته د دې کیفیت حکم دی کمیت حکم دی چې په کومو اشیاو صحابه کرام ایمان راوړل پکار دی چې موږ په هغه اشیاو باندې ایمان راوړو. نو اعتراض دلته د دې نه پیدا شوی دی چې موږ کیفیت والا مثل اخیستی دی موږ وایو یاره صحابو چې څنګه کیفیتونه دا مراد نه دی په کومو اشیاو چې د صحابو ایمانو په هغه اشیاو باندې ایمان راوړل دې ته وایي کمیت مثل فی الکم ورته وایي کمیت په هغه اشیاو ایمان راوړل. بس دا زموږ دپاره کافي دی. اوس به په عقیده امید دی چې تاسو پوه شوي په کوم شیز چې صحابو ایمان راوړل په هغه شیز ایمان راوړل دا د ایمان معیار صحابه کرام ګرځول دي. نمبر دویم اعتراض دی صحابه کرام چې څنګه په اعمالو کې معیار حق دی نو حضرت معیز رضی الله تعالی عنہ نو خو زنا شوی و فاطمه مخزومیه چې هغې غلا کړې وه حسان بن ثابت مستح حمنا هغې نه د تهمت ګناه شوي و په عایشه چې کوم تهمت لګېدلی و په هغې کې حضرت حسان حمنا دا به کې مستح دا به کې شامل و معیز رضی الله تعالی عنہ نه زنا شوی و دغه شان فاطمه مخزومیه هغې غلا کړې وه. نو په دې کې په اعمالو کې چې څنګه معیار حق دي صحابه کرام نو دلته دیو دا اعتراض کوي چې دا ګناه شوی و
بعضی خلک شته دلته دیو د دې وجې نه په موږ باندې د فرقواریت فتوا ورکوي چې د دیو د دې غلط عقیدې نه موږ خلک ساتو او موږ ورته سپینه صفا خبره کوو چې عقیده صحیح ده د قرآن مطابق صحیح عقیده ده نو دیو زر د فرقواریت والا فتوا ولګي هر فرقواریت والا فتوا ولې لګي دا وایي دا چې دا مولیان موږ خاموشه کړو موږ به د خپل بکواسات بیا کوو خدا نشي کېدی چرتم دا ابسولوټلی ناټ خبره ده نو جواب یې دا دی چې دلته تاسو د معیار حق معنی نه د پیژاندلی او وجه دا چې اعمال په دوه قسم دي اعمال صالحه اعمال سیئه معیار حق معنی دا چې نیک عمل هغه کول چې کم صحابه کرامو کړل دي ٹھیک شو معیار حق مطلب سره هغه نیک عمل کول چې کم صحابه کرامو کړل دي او د ګناه نه بچ کېدل دا لازم دي که چرته ګناه وشي نو بیا هغه کیفیت په ځان کې جوړول کم کیفیت چې به صحابه کرامو چاغیونه زنا وشو نو راغ رسول الله ته وی یا رسول الله په ما حد جاری کا دغه شان فاطمه مخزومیه غټ خاندانو خو چې غلط وشو نو غراله دغه باندې حد جاری شلاس ټیکټ شو او که یاد یو صحابي نه ګناه خوش کیږي ګناه ته شوی د نو هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ګناه نه بعد کم کیفیت او چاغه کیفیت زما واستام جوړ شي دا معنی د پاسان نو د معیار حق معنی دا شو د صحابه کیفیت د رسول الله د وجنه د غیو د شان مطابق او زمون کیفیت وس دا بل اعتراض ک په دی باندې چرته سوق وکي نو تاسو به په خپاسان انداز عوام هم پوي کوي صحابه کرامو کیفیت جدا او زمون کیفیت هغه جدا دي دلته د آیات ساتي د صحابه کیفیت د رسول الله د صحبت د وجنه د غیو د شان سره لایق او زمون کیفیت د رسول الله نه د لریوالي په وجه زمون د شان سره لایق دي لکه امام نسائی رحمت الله علیه په ځواني کې ډیر خيسته او خزي تر زینا درخواست وکړو اته د یو باغ ته تختید خزه په سلاله امام نسائی دا باغ نه مو تختیدو بیا ډیر وخت بعد په یو لار کې دوه یو بل مخې لورالو امام نسائی چې خزه ولیدا راغه کې ناستزان سوچ کې چې په ځواني کې چرته ورسه دا ګناه نشوي توبه ودی یعنی په ځواني کې چې کله طاقت ګناي نه کوله خو چې کله وخت تیر شو دا غنه بعد دا سوچ راغی کدي کړی وي الانکه وخت خو تیر دی نو اوس به د توبه ایستلی وي په دغه سوچ کې د رسول الله علیه السلام دیدار ورته حاصل شو ورته امام نسائی ولی خپه حضرت امام نسائی رحمت الله علیه ورته فرمای یا رسول الله دغه شانتی چل دی په ځواني کې د ګناه طاقت نه میکوله اوس چې بوډاوالي کې شوم هغه ګناه ته مزله کیږي چې کړي به دی توبه به دیستي رسول الله ورته فرمایل هغه دور زما د ورته نږدې اوس عمر تیر شه زمانه لري کیږي ګناه ته انسان طبيعت راضي زلی ورته کیږي دیو جنا د صحابه او د اعمالو د صحابه کرامو کیفیت د رسول الله د صحبت د وجنه د صحابه او د شان سره او زما واست کیفیت زما واست د شان سره لایق دي ٹھیک شو نو دلته به تاسو دغه شانتی وګورئ چې زمنګ د کیفیت د صحابه او کیفیت نه دا جدا کیدی شي وس اعتراض دی دلته ما په خپل باندې یو خبره دلته لیکل د صحابه په باره کې خود دین وړاندې ز تاسو ته اول موضوع رس کوم ان شاء الله دا د بدعات باس دا به تر بدعات په باب کې کوم کچرتا یا یو اور زمان کیفیت دا د رسول الله د وجه چې هغه نلری یو منګه 14 صدې تیری شي نو زمان د شان سره د لایق د خبر مارس کړه منګ لري نو منګ خپل کیفیت ګوري چې کم از کم زموږ څومره کیفیت دی لکه موجوده وخت کې وزد او یم چې وتعاون صحابه کرام خودسی چې یو ته خوراک راوړل شو هغه بل رور تور ولېګه هغه بل رور تور ولېګه بل رور تور ولېګه ان تر دې چې دا خوراک تا شو بیرته دا ولني صحابي کور ته راغی نو اوس موږ هم په خپل مال کې د وخت مطابق ګورو موږ خلکو ته اوس داسې نه شو ویلې چې تاسو خپل تمام سامان په دې کلی علاقه کې تقسیم کړئ خو مثال تور موږ اوس په خپل حالت کې ګورو چې څومره پوری موږ لري یو خو چې موږ څومره پوری دا کار کولای شو یا دغه شانته د یو بل سره ایثار همدردی دا کول دا به موږ د خپل شان سره د دې وخت مطابق ګورو دینه بچ کیږو اعتراض د بعضی خلکو دا دی چې هدايه والا دا ګستاخی صحابه دی وجدار چې هغه امام اعظم ابو حنیفه
رحمت الله علیه ته رضی الله تعالی عنہ ویل او د صحابه کرامو درجه ورته ورکړل. نو جواب یې واورئ که چېرته غیر صحابي ته رضی الله تعالی عنہ ویل ګستاخي په هدايه د فتوی لګولو نه مخکې اول په قرآن دا فتوا ولګوه والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنه. الله چې څنګه مهاجر انصار ته رضی الله ویل دغه شانتي بعد والا صحابه کرام د صحابه کرامو نه بعد والا ته هم رضی الله تعالی عنه ویل دي. بیا جواب په دې انداز مور اعتراض داده وی بیا د استیلا ولیدا چې د صحابه سره رضی الله عنه د امام سره رحمت الله علیه. علامه ابن حجر اسقلانی د بخاری شریف په شرح کې بار بار امام ابو حنیفه ته رضی الله تعالی عنه ذکر کوي. خودلته دا واوري چې دوی بیا دا اعتراض وکي د استیلا ولیدا چې د صحابه سره رضی الله عنه د امام سره رحمت الله علیه د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم دا ولیدا. نو دا به آسان جواب ورکړي د پیژاندلو لپاره. دا فرق دی د پاره دی چې انسان د اشتباه نه بچ. لکه زه اوس محمد فرمایل دي نو تاسو وايي کوم محمد بن ادریس امام محمد او شیبانی محمد بن عبد الرحمن محمد بن ابو بکر محمد بن علی کم یو محمد دی. نو چې کله علیه السلام ویل شي صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ویل شي نو رسول الله تی مراد. چې کله څوک وي محمد امام محمد رحمت الله علیه نو د امام ابو حنیفه شاګرد تی مراد. او چې کله محمد رضی الله تعالی عنہ ویل شي نو صحابي تی مراد. ځکه دا خوشتکن عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. نو دا فرق د پاره چې یو نوم ډیر عام شي. کله چې یو شخصیت دومره مشهور شي چې هلته اشتباه نه هلته رضی الله تعالی عنه ویلی شي. لکه نعمان بن ثابت په نوم باندې صحابي نشته. نو دی وجه نه امام ابو حنیفه خپل نوم دی نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه داسې ویلی شي. امام ابو حنیفه په نوم باندې صحابي نشته ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه. نو دا د اشتباه نه د بچ کېدو دپاره موږ رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنه وایو. نور باقي دې کې هېڅ کراهت نشته که داسې ویلی شي. لکه حضرت علی علیه السلام حضرت مریم علیه السلام دلته اشتباه نشته. نه مریم او نه علی پیغمبر دی. نه په پیغمبرانو کې علی شته او نه په پیغمبرانو کې مریم شته. دی وجه نه علی علیه السلام مریم علیه السلام دی وجه نه اشتباه کې سړی نه پرېوځي. نو دا ویلی شي. دغه شان ما وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره مشهور دی چې اشتباه نشته د دې وجه نه رضی الله تعالی عنه ویل څه ګناه نه ده. رضی الله تعالی عنه ویل څه ګناه نه ده. اعتراض بل واورئ